یارو ټولو جماعتونو مولیانو ته دا عرض کوم چې په هر جماعت کې وینا وکړي چې انسان چا رابللی نه وي که هغه کوژدن وي که واده وي که قادي چې هغې دپاره څوک ځي نو هغه رزق حرام دی هغه سړي به د 200-300 کسانو بندوبست کړی او 1200 او 1500 کسان پرې راشي دا رزق چې هر څوک خوري دا حرام دی حرام دی حرام دی او څوک چې قادي کوي په هغه باندې خپله قادي ګډه وړه شي هغه چې څومره بندوبست کړی د هغې نه زیات مخلوق پرې رامات شي زه د مایارو ټول کلي ته درخواست کوم د ټولو جوماتونو مشرانو عزتمنو مولیانو ته درخواست کوم چې را روانه جمعه کې په دې باندې ټول تفصیلي بیان وکړي. یو ځل په لارې روان وم زما استاد محترم هم دا ویل یو هلک بل ته وایي یاره موږ ته خو د واده نه دي ویل دا خو حرام ویله موږ دغه سکار نشته موږ د وریجو سکار دی. زه د خپل علاقې والا ته هر څوک چې هغې ته زه درخواست کوم چې موږ او تاسې دې خبرې ډېر لحاظ وساتو خیال یې وساتو پابندي وکړو نوجوانانو ته خصوصا وایم چې بالکل بغیر د خلک د تالته هم سپک ګوري چې ډوډۍ ځای ته راشي هسې درته خاندي نور په یقینا د زړه نه درته هغه قار او غوسه یې درته خیرې درته کوي کنځل هم درته کوي چې یاره تا ته چا ویلي چې ته راغلی لهذا لکه ځان سپکول هم نه وي پکار خپل عزت هم دغه کول نه وي پکار او د دې نه اجتناب احتراز پکار دا ده که نه چې ستا غوندې خلک یو په ځای چې دوه میخې حلالې کړي او د الله شکر ادا کړي غریبانان به پکې لاروي به پکې وخوري که داسې کنجوسي ته کې چې تا څېره هم نه ده راوړې ګورې دا هم زه په موبایل کې راوړم خصوصا زموږ دې ځای کې لږ رواج ډېر زیات بلکې غلط رواج جوړ شوی دی چې ښه پویه سنجیده خلک نوجوانان مشران به تاسو په کور کې 15 کسان تا په کور کې جواب یا 15 وانه راځي الکه یو کس ته جواب شوی بازار لخه پروت راغلیو نو سعد الله خان لاله ته چا ویل یاره ډېر ښایسته پروت نه دی راغلی نو هغه ورته ویل یاره داسې شی دی الله تعالی نعمتونه دي ویل هسې رای ولې ویل بېرته یې ویسي هغه ویل څنګه نو ویل مالدارو له ښه نه دي او غریبانان چې کوم دی د هغو وس نه کېږي نو زه تا ته وایم چې پرېږدوه دا دغه د که شل ځله مو ته ووایي چې مه راځئ راځي ښه دروازې کولاوي دي حاجي صاحب زه خو ستا ډېره دستک صاحب سیټي مایار جندول ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو نن شادي حال ته راغلی او زمونږ د خوري په کوژدن پروګرام کې تاسو زمونږ نه هرکلی تا ته وایو او आवाज स्पीच जे कम देने का निर्देशा शेरदार है का ना कोई हकीकत है जवानी में बुरा अंजाम भी होती है हकीकत है जवानी में बुरा अंजाम भी होती है नजर जितनी भी अच्छा है मगर बदनामी होती है पमाने पूछ पेपर पमाना पूछ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دا خادي مبارک او بختوره کې الله جانبین او فریقین په خوشاله کې دا خوشحالي رب العالمین امور او پلار د پاره سبب د خیر او برکت وګرځي دواړه جانبین مور او پلار دغه اقارب او رشتہ داران ټول خاندان په خوشاله کې دا اول نه ول د اخیره پورې رب العالمین دا ټول رشتہ دا په خوشحالي سره سرته ورسې الله نن چې دا کومه د پروګرام دی دا په خیر او عافیت سره مکمل کړي او څومره خلک راغلي دي الله دې هغې سره خو وکړي رب العالمین دې دوی له دې جزا او بدله ورکړي دا یې کم اکرام یې کړی دی مېلمنو خدای دا په خپل دربار کې قبول او منظور کړي رب العالمین دې چې څوک راغلي دي د هغې سره الله ښه وکړي او خداوند کریم دې دا خادي د دوی لپاره بختور او مبارکه کړي دا کم طعام چې دی ورکوي رب العالمین دا ټول لپاره سبب د صحت او د شفا وګرځي او خیر په کې ټول مسلمانانو ته الله واده پاره تعالی دولت او تمام الله تکلیف جو دیو نوړې والدې ته مونږ ته ټکراو
ټول نه مخکې خو تاسو ته په دې ښادۍ باندې په دې کوژدن باندې مبارکبادي پیش کوو آیا دا راته ووایه څه وایې د دې خوشحالۍ په موقع باندې د ټولو نه اول خو ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دا دعوت قبول کړو دلته راغلی مصروفه خلک او بیا هم شکریا په دې ادا کوم چې تاسو هغه خپله ډیوټي سنبال کړه او زموږ د اواز نورو خلکو ته اورېدونکو ته رسوئ د خو خلکو سره د ماشاءالله چې کوم دی نو رشته وشوه ډېره مهرباني شکریا بس دغه دعا کوو چې الله پاک په دې رشته کې تر اخره پورې زموږ هېڅ څه ګړب ګړوب را نه شي او زموږ مطلب دا دی دا خوشحالي تر اخره پورې قایم وي او څوک چې زموږ د اواز اوري د هغې نه هم دا امید لرم چې دعا کوي چې زموږ دا رشته قایم وي انشاءالله جزاکم الله ډېره مهرباني السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو زه د محمد شعیب حاجي صاحب سره د معیارو جندول په شادي حال کې موجود یم د ټول نه مخکې حاجي صاحب تاسو ته ستا د زوی د زیشان په کوژدن باندې مبارکبادي وایو ډېره مهرباني الله تعالی دې عزت وکړي الله تعالی دې قدر وکړي څومره کسان چې دې تر هغه دا ټول شکریا ادا کوم دا راته وایي صاحب چې ګوره تاسو دا کومه کوژدن چې وکړه الله دې په دې کې خیر او برکت ورکړي امين د کم خاندان سره چې تاسو دغه راله رشته راله نو هغه یو خانداني خلک دي آیا څه وایي ډېر خلک چې کم نه د چا داسې وس دس نه کېږي چې په کورونو کې هغه خپلې کوژدنې او تقریبات وکړي تاسو دلته شادي حال ته راوړی نه نو په دې کې څه لاجیک دی بس دې کې دا لاجیک دی په یو طرفه شي بهتره وي ولې چې په نن سبا کورونه کم گنجائش نشته دی څو کورونو کې ځای نشته دی تنګ دي غریبي ده په دا شادي حال کې موږ دې لپاره وکړو چې په یو طرف باندې شي بهتره وي مخکې به داسې کېدل که نه چې اکثر کله به کوژدن وه نو د هلک کور والا به لګېده او د جینۍ کور والا به ټول راوسته بیا به د جینۍ کور والا لګېده او د هلک کور والا به راغسته نو هغه خوشحالي به ډېره زیاته د تقریبا 2-3-4 ورځو پورې چلېده اوس تاسو دا ګوته نه ده شروع کړې چې یاره په دې کې مطلب وکړه چې اوس په دې کې تاسو د هلک ته کور والا چې کوم دی هغه هم را یو ځای ته کوي او د جینۍ کور والا نو دا خو دا د غریبانو په دې حقوق باندې ډاکه نه ده ته څه وایې نه هیڅ دغه مسله موږ چې په یو طرف شي خلکو ته تکلیف نه موږ خپل رشتہ دارانو ته خپلوانو ته ګاونډیانو ته تکلیف نه په یو ځل باندې وشي دا خوشحالي یو طرف شي صرف دا لاجیک پکې دی کنه صحیح شو ځان الله دې په خوشاله کړه صحیح شو ډېر باندې خاص کر تاسو دستور چینل والا ډېر شکریا ادا کوم چې تاسو حاضر شوي او تاسو په شرکت وکړو او ډېر ټول کلی والا چې راغلي ملمانه دي کو رشتہ داران ټول شکریا اجازه دار ته مو وایي کنه چې اکثر چې کم نه نو دا خو د کوژدن پروګرام دی او ډیر خلک بس تاسو نه ير شوی می نو آیا کم خلک چې تاسو نه ير شوی دي هغه په واده کې به د خیر سره باندې دا غو زه ماجرت غواړم چې مونږ ير شوی بل چې ګڼه کاری کنه دا غو ته زه ماجرت غواړم چې ان شاء الله واده کې واده به د خیر سره کوي واده به ان شاء الله الله تعالی پر راضي شي نو ډیر زر به د خیر ډیر زر به کنه واده کې براوړ بالکل صحیح ده دا محمد شعیب صاحب صحیح شو تاسو ته نور مزید پروګرام هم درخو زموږ سره اوس دی وخت کې زموږ سره معروف کاروباري شخصیت محمد انور صاحب موجود دی محمد انور صاحب دا راته وایي چې ټول نه مخکې تاسو د وراره په دې کوژدن باندې تاسو مبارکبادي پیش کوم ډېره مهرباني الله دې تعالی عمر او ژوند درکړي خوشحالي دې خدای درکړي دا زموږ ډېر نیازبین بچی و د شعیب حاجي صاحب ډېر قابل او کاروباري بچی و دا ډېر درانه عزتمن قدردان خانداني خلک دی د پلار د نیکه د وختونه د 50-50 کالونو موږ یو ځای خورو یو ځای سکو یو ځای کینو یو ځای پاڅو زموږ دوک درد غم خادي وده د ورځ د قیامته پورې چې موږ ژوندي یو موږ ما او شعیب حاجي صاحب او زما ټول ملګري وزیرو فاضلو سبحانو نثارګلو نادرو خلیلو باچا عطاالله موږ به یو بل خخو زموږ ضروري دی خدای د ورځ قیامت پورې قایم دایم ساتي د معیارو کلي له دی خدای حیا ورکړي زما د ورونو له دی خدای حیا ورکړي خوشحالي دی ورکړي او دا کوژدن دی خدای بختور کړي او الله هم ډېر خوشحاله کړه مننه عزیز صاحب یو خبر راته وکړه خیر دی الله پاک دې ستاسو د یاري دوستي د ورځ د قیامت پورې دغه شان قایم و دایم لري ځکه چې ستاسو کوم اتفاق دی او کوم اتحاد دی په دې باندې موږ فخر کوو تاسو یو خبره کړې وه په مخکینی ځل کې یو پروګرام و چیرې آیا دا خلک چې کم دی نابللي خلک راځي او دغه پروګرام خوري په هغې باندې ډېرو خلکو کمنټسونه ورکړي وو چا پکې مثبت کړي وو چا پکې منفي کړي وو چې ګنې څه د چا وس دس نه کېږي نو ولې په خلکو پابندي کېدي نن چې کوم دا پروګرام تاسو دلته ارینج کو نو دې له به هم داسې خلک یي چې اکثر په دې دیوالونو خلک راوړي نو هغه خلکو ته ته څه وایو هغه خلکو ته دا وایم چې د معیارو ټولو جوماتونو مولیانو ته دا عرض کوم چې په هر جومات کې وینا وکړي چې یو انسان چا را بللی نه وي که هغه کوژدن وي که واده وي که قادي چې هغې دپاره څوک ځي نو هغه رزق حرام دی هغه سړي به د 200-300 کسانو بندوبست کړی او 1200 او 1500 کسان پرې راشي
دا رزق چې هر څوک خوري دا حرام دی حرام دی حرام دی او څوک چې خادي کوي په هغه باندې خپله خادي ګډه وړه شي هغه چې څومره بندوبست کړی د هغې نه زیات مخلوق پرې رامات شي زه د معیارو ټول کلي ته درخواست کوم د ټولو جوماتونو مشرانو عزتمنو مولیانو ته درخواست کوم چې را روانه جمعه کې په دې باندې ټول تفصیلي بیان وکړي او د دې خلکو چې کومه مسلې جوړیږي د دې نه د معیار قوم خلاص کړي ډیره مننه ډیره شکریه معروف عالم دین عبید الله صاحب په دې وخت کې زموږ سره موجود دی مولوي صاحب دا راته وایي چې اکثره خلک چې کوم دی د ودونو له یا د خیراتونو له بغیر د اجازت نه ځي او داسې وایي چې یاره دا حرامه ده په دې کې څه وایي تاسو بسم الله الرحمن الرحیم تاسو چې کوم د مسلې ته پوښتنه وکړم دا ډېره اهم او ضروري او د وخت تقاضا ده او په دې باندې موږ بار لکه په داسې مختلف موقعو باندې موږ په خپل مو زموږ ټول علما په بیان کوي بغیر تپوس نه بغیر دا خیرات نه لري یو خیرات له کار څوک لاړ شي هغه هم او خیراتي او ثواب دغه دې ته وایي دعوت ولیمه دعوت ځان له شی دی دا د دعوت والا د خاون دغه مرزي را چاته وایي چاله دعوت ورکړي هغه مطلب دا چې هغه خپل وس مطابق هغه به د 100 کسانو پروګرام کوي د 500 به کړي هغه به دغه مطابق هغه تیاری کړي او چې کوم خلک خصوصا زموږ د ځکه لګ رواج ډیر زیات بلکې غلط رواج جوړ شوی دی چې خپویا سنجیده خلک نوجوانان مشران به تاسو په کور کې 15 کسانی تا په کور کې جواب یا 15 وانه راځي الکه یو کس ته جواب شوی دام غیر شرعي ده بغیر د اجازت نه دیته تو فعلی بل ځان سره خلک رواني د چای رشتہ دار واده نو 15 گاونډیانی دکاندارانی راځي چې زما د رشتہ دار واده دام ناروا ده ته الله حق چا در کړی دی تبه ته پوسه ځان سره یو قسم د شبوتلې او کوبو اذن بیا بدغه دعوت ولا اجازت ولا واخلي چې دا ملګری دا دوست رشتہ دار دا مرزان سره واستو ته دې اجازه وکړه دا شرعي حکم دی کنه او بغیر د اجازت نه بغیر دعوت نه چا دعوت لتل حدیث کې راځي دا د سره چې لکه وسړی لاړ شي او لوټ واچي لوټ مار او دوکه وکي او وېدا غل راغی او غل واپس لاړو دیو جن لکه دې خبرو ډیر خیال ساتل پکاري د پردي عزت دا غیم خیال ساتل پکاري چې وسړی پروګرام کړي او ټول ګډ وډ کی مولوي صاحب خبره واورېدي دا ستاسو د پاره صرف حرام دی او مطلب دی چې یو حرام لقمه ستاسو ګېډې ته لاړ شي نو بیا ستاسو مونځ او یو عمل هم نه قبلېږي په دې کې لږ احتیاط کوئ او پردو خیراتونو پسې مه ګرځئ او په ودونو پسې مه ګرځئ او د رزق وعده الله کړې ده داسې ده مولوي صاحب کور کې څه پخ شوي مړه خپل کور کې داسې نه چې تر ته لاړې نه نو کور خو ته دغه نه شوله کور کې خدار چا یا لږ او یا کم اکثر مولوي صاحب دا د علم کمی زما په خیال سره په دغه وجه چې سړی دومره واز نصیحت اوري او سترګې وایي هغه شاولي خان خبره وای دی ویل چې زمونږ د حرام او د حلال څخه کار نشته زمونږ سره د ورینو څخه کار دی نو خېټه مړول خو زناورم کوي سپیم کوي او خریم کوي نو بیا زمونږ او هغې په منځ کې څه فرق مولوي صاحب څه وایي یو دوه خبرې وکړه یو څه پکې پیش کړه بسم الله الرحمن الرحیم زما استاد محترم د دعوت او د خیراتو په حواله باندې خسته خبره پیش کړه او خدای شته موږ پرې ټول خپویږو خیرات کې اذن عامی او په دعوت کې دا رچا کې خادي هغه بلنه کړي نو بغیر د اجازت نه ورتل دا بالکل حرام دي زه وزله په لار روان یم زما استاد محترم هم دا ویل یو الک بل ته وای یار موږ ته خو د واده نه دی ویل دا خو حرام مر ویل موږ دغه سکار نشه موږ د وریجو سکار دی نو بل دا چې د دې شیز نه اجتناب وکړو د دې کس په خپل بیزتی دا څوک چراغی دي ځکه چې ځان ته کوزګور اخکاری جردا کار مې غلط کړي او دا رچا خواله چې راغلی دا غم بیزتی ځکه راغره رسل کسانو دا کړه او کسان پسې 120 30 رال نو الله هم دنیا او اخر خسته ک د ټولو خبرو خیال وساتو پکور کې ته ساړه روټي خره بغیر د دعوت نه یو ځله ورتاګو الله لري د خدي اختتام ته پاسانه ورسي جزاکم الله عطاولای صاحب راته ډېر وخت چې کوم نه اشاره کوي د دنه خو یو واده او خیرات د خلاص نه دی خو ته ورګه چې دا د خپل خیالاتو اظهار په سال پازو کې کوي هیڅ لګي یو صبر یو
السلام علیکم ډیره ښایسته خبره مولوي صاحب درې وکړه خو داسې کار دی سعدالله خان لالا د خدای پاک وبخښي اوس په حق ورسېده بازار له ښه فروټ راغلی نو سعدالله خان لالا ته چا وویل ویل یاره ډېر ښایسته فروټ نه دي راغلي نو هغه ورته وویل ویل یاره داسې شی دی الله تعالی نعمتونه دي ویل هسې رای ولې ویل بېرته یې ویسي هغه ویل څنګه نو ویل مالدارو له ښه نه دي او غریبانان چې کوم دی د هغو وس نه کېږي نو زه تا ته وایم چې پرېږده دا دغه د که شل ځله مو ته وایي چې مه راځئ راځي ښه دروازې کولاوي دي حاجي صاحب تعالی الله پاک طاقت درکړی کم از کم څه حیثیت دې شته نو په کار دا ده که نه چې ستا غوندې خلک یو په ځای چې دوه میخې حلالې کړي او د الله شکر ادا کړي غریبانان به پکې دا اوس چې موږ د چا لاروي به پکې وخوري نو که داسې کنجوسي ته کې چې تا سیرم نه در راوړی ګورې دا هم زه په موبایل کې راوړم او ستا خاص یار دی ملګری دی دا اوس چې کوم سړی دی د دومره طاقت دی چې په ټول معیارو کې د چا نشته که یو سړی پکې ډوډۍ وخوړه ودې خوري که نه موږ ورته بخانه ده زمونږ خیرات دی واسې بیخي ورته کسب ورته نه دي ویل او کسب ورته نه دي ویل په کار چې د چا پیټه دې ورته په اوبو کې خبر کې د یو سړي انګورو ته زړه شوی و غاټه ټوکرې پرته وي هغه ته یو دوه دانې راواغستې ویل د دې ټولو خوند یو شان دی ویل زه به ضرورت نشته حاجي صاحب یو خبره وکړه زه به هم نه ته یو لطیفه ووایم وایي په ریوڼ کې یو کس و هغه به غلا به یې کوله بار بار به د خلکو د چپړې شیونه به یې پټول نامشران چې به کله ونیو نو هغوی به اکثر جیل ته اړته نو یو ځل ته تپوس وکړو چې اخر ته بار بار نیولی کېږي دا ته ولې ده د دې خپل عمل نه اوړي ویل هغه ورته وینا وکړه چې دا تبلیغیانو کې یو کار خوښ مې دی چې کله دوی د شپې نه اوده کېږي نو ټول خلک ماف کوي نو زه په دې وجه باندې بار بار دا غلا کوم نو زه ته وایم چې په پردي خیراته چې کوم نه د خلکو فتوې لګې چې خیر دی زموږ د طرف نه ورته معافي ده خپلې دروازې ته دی چې کوم نه مکمل تعلیم والی دي لکه نو موږ خو میا مولا خلک یو د سخه د جبۍ د تعویض خلک یو زموږ به څه حیثیت یو دا داسې مالدارو په دغه کې ټول مال یې په خپلو یارانو باندې وخوړو صحیح شو دا معروف کاروباري شخصیت عطاولۍ صاحب د هغې سره م ښایسته زبردسته خبرې وکړي الله دې زموږ په موږ کې د عمل ماده پیدا کړي ډېره مهرباني د الله کېنه د خدای تعالی ګورېنما زه څه وی یاره د دې خوشحالۍ په مخه باندې د خپل ملګري پرې څه پېښ ډېر زیات خوشحاله د ذیشان خان کوچدن ده دا زموږ ټول ملګري ناست دي دانیال پکې مسکو او نور ماشاءالله ډېر ښکلی پروګرام روان دی او دا ټوله ذمهواري زموږ د ملګرو د موږ ناست یو د خیرزادې میلمنو موږ هم ډېره شکریه ادا کوو ستاسو هیډ څوک دی هیډ چې د چا په لاس کې کار فیصل سر دی او د هغې موږ دا ټول سټاف یو هغه چې کوم اډر موږ ته کوي موږ به یې فالو کوو انشاءالله او جی السلام علیکم ذیشان خان ته ډېره ډېره مبارکي وایو او تاسو ته ډېر زیات چې کوم دی موږ ستاسو شکریه ادا کوو چې تاسو زموږ پروګراماتو له کوریج ورکوئ او هر ځای کې ځان حاضروئ ډېره مننه ډېر الحمدلله بالکل ولاړ یو جی نامې بالکل ولاړ یو مهرباني مننه فیصل خان فیصل استاد یو منټ له راشه دا ماشاءالله ستا ملګري خو چې کوم دی نو خدمت ته ډېر ښه چمتو ولاړ دي خو آیا د دې دا لیډینګ څه په صحیح طریقه کې چاته چقار قور خو به نه کوي چې یاره غوښه کمه وکړه یا وریجې کمې ورکړه یا زیاتې ورکړه څه وایې ډېره مهرباني سعید صاحب دا ستاسو شکریه چې ټیم هم راکو دې کې به قار هم کې سعید صاحب دغه هم کې بعضې نیم کسان لږ تهدي کوي دغه کوي هغې ته به م حوصله ورکوي ورانې جوړوي شور جوړوي نو قار قور په دې ورځ خامخا یې ډېر زیات دي خو دا ده چې په مینه باندې کوو بېرته ورسره مینه کوو دغه کوو د خدمت له راغلي دي او دا کار د حیا عزت دی نو دعا کوو چې ټول په ښه طریقه باندې وشي ملګري دي چمتو دي ماشاءالله ماشاءالله ډېر ځوانان دي ډېر توانا دي او الله دې وله نوره توانایي ورکړي مهرباني صحیح ده ټیک شو